دلته کې الله رب العزت د خلکو ته دا خبره ور یادي چې د خلکو مشرکین مکه کم خلک چې په شرک کې مبتلا وو کم بت پرستۍ کې مبتلا وو دې خلکو ته تر اوسه پورې د دې خبرې پته نه ده لګېدلې چې موږ څومره زیات خلک هلاک کړي دي د فرعون یعنی څومره امتونه مو هلاک کړي دي د دې شرک د وجې د دې بت پرستۍ د وجې د پیغمبر د نافرمانۍ د وجې دې ته تر اوسه پورې پته نشته دي بلکې مشرکین مکه به چې کله شام ته تلل نو بعضې معذبین خلک چې په هغې باندې د الله تعالی عذابونه راغلي دي هغه کنډرات په لار کې راتلل نو دوی به په هغې باندې تېرېدل نو الله تعالی فرمایي دوی د دې نه عبرت نه اخلي د هغې معذبینو په چا باندې چې الله تعالی مخکې عذاب راوستی دی د هغې په مکاناتو باندې دوی تېرېږي را تېرېږي چې کله شام ته ځي نو هغه کنډرات والا مخې له راځي په کوم باندې چې الله تعالی عذاب راوستی و د دغه شرک د وجې نه د پیغمبر د نافرمانۍ د وجې نه نو الله وایي دوی د دې نه عبرت نه اخلي چې عقلمن سړی سوچ وکړي نو هغه له الله تعالی عقل ورکړی دی نو دی به بیا دغه بت پرستي نه کوي دی به شرک نه کوي دی به د الله تعالی نافرماني نه کوي چې په دې خلکو باندې عذاب راوستی دی به دا سوچ کوي چې په ما باندې هم الله تعالی عذاب راوستی شي افلم یهدي د هدا کې چې کوم ضمیر دی نو چې دا چا ته راجع دی نو بعضې علما ویلي دي چې دا قرآن او رسول ته چې کوم دی راجع دی افلم یهدي آیا هغه دې د هدایت نه دی کړی هغه قرآن یعنی د قرآن دې ته دغه واقعیت نه دی بیان کړي چې دا کوم خلک د دې په شان دي په بت پرستۍ کې مبتلا وو نو په هغې باندې الله تعالی عذابونه راوستي دا واقعیت دې مشرکین مکه ته قرآن نه دی بیان کړي نو بیان کړي دي ورته یا به دې کې دا ضمیر چې دی په دې یهدي لهم کې یهدي کې ضمیر چې کوم دی یا به پیغمبر ته راجع شي نو مراد به دا شي چې پیغمبر دې خلکو ته د مخکنو امتونو چې کوم باندې عذابونه راغلي دي نو هغه واقعیت پیغمبر دې خلکو ته نه دی بیان کړي عقلمن سوچ وکړي چې دې خلکو باندې الله عذاب راوستی دی نو دې چې په کمې وجې په دې عذاب راوستی نو هغه وجه مونږ کې موجود ده په مونږ باندې الله تعالی عذاب راوستلی شي نو دوی به دغه شرک نه مني شي خو چې کوم سړي کې عقل نی نو هغه بیا پیدا نشي اخیستلی